یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي، دا واورئ ښه. ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي. نو چې دا انسان کله ګناه وکړي، دا ښي طرف ته مشره ده، دا آمره ده، دا ګس طرف ته محکومه ده. نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشته لیکي، نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه ملیکه که توبه وباسې. نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي، نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې ملیکه. نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي او بیا لیکل کوي، نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه، درې ځله ورته وایي ملیکه توبه به وباسي، د خدای بنده دی مسلمان دی. نو چې بیا هم توبه ونه باسي، درې ځله صبر کوي، نو بیا ورته ښي والا وایي وایي دا اوس یې ولیکه، دا سپېره دی سپېره. د الله نه بخښنه غوښتل او توبه. او هسې چې موږ نه وباسو توبه، نو دا خو موږ کبر نه کوو. چې موږ ګناه کوو توبه نه وباسو، دا خو بیا موږ کبرجن یو. حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې موره. حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی، وی جي ډېره لویه ګناه مې کړې ده، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی جي اولاد مې نشته، بچي مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی جي علاقه کې قات دی باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی بې ماله یم، غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، بې عزته ګرځم، وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دی زده خو که څوک وایي سر مې خوږېږي همدغه دارو، که څوک وایي خېټه کې مې درد همدغه دارو، که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو. نو چې څوک راځي استغفار وایه. او ورته څه وایي؟ حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی، عالم دی، صاحب تابعي دی، وی الله پې اووه وعدې کړي. الله حکایت دلته نقل کوي ښه، فقلت استغفروا ربکم، استغفار وایه. انه کان غفارا، ګناه به دې وبخي، الله بخونکی دی. یو دا شو. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي. یجعل لکم جنات، باغونه به دله خدای درکړي. ویجعل لکم انهارا، دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا به دله درکړي. انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال به درکړي که غریبې، اولاد دې نه کېږي بچي به دله درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ اشارت شوه چې که بې عزت عزت دې څوک نه کوي، استغفار وایه، الله به دله عزت هم درکړي. بس اخیری به یو خبر اوس وکړم، توبې خو موږ وباسو، خو بهترین د توبې دپاره بهترین ذنب استغفار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، دا رکوټ استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. او غټ استغفار څه دی؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا زده کې که دله نه دري د خپل ملا صاحب نه زده کې، یو ټکي ته روزانه زده کوئ، ما ته استغفار وښایه، دا زده کې. او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم. بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه ویم. نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي، نو بیا موږ دې ولې نه وایو؟ روزانه ټول ملګري زموږ د دې قادري مبارکې چې کوم علما دي بزرګان دي، هغې 314 یادوي چې 313 عدل وایي. وی ځکه چې تعداد د رسولو 313 دی، رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله. د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې کې 314 وي. دا عدد لږ مبارک دی، نو 314 وایي. خیر که 314 وایي په یو ځای او که لږ لږ وایي، خو شواروس کې پوره کوي ډېره ښه ده، کنې 100 کرته وایي، ښه 100 کرته وایي. دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي.